DSP صاحب وایي چې زما یو میاشت کېږي دلته راغلی یم د سچو صاحب وایي چې زما یو کال هم نه پوره شوی چې دلته راغلی یم پولیس سره تانه کې ریکارډ موجود نه دی हमने लोगों को डाकुओं को पकड़ के हमने पुलिस के हवाला किया, लेकिन पुलिस 10 से बस नहीं हुई। ګرانو کتونکو بیګا د ناصرباغ تاڼې په حدود چترال کالونی کې یو ډېر افسوسناک واقع شوی دا د چترال یو رهایشي دلته په کور کې قتل شوی دی د پولیس وینا دا ده چې نامعلوم کس راغلی دی په کور کې وجلی دی او د دې مقتول د لواحقینو وینا دا ده چې یاره دا د غلا په دوران کې یو غل راغلی دی کور ته هغه په مزاحمت باندې قتل کړی دی د دې رشته داران چې کوم دي هغې لاش په ناصرباغ روډ باندې ایښی دی او روډ ټریفک دپاره بند کړی دی او د غلو د ګرفتارۍ مطالبه یې کړې ده ګرانو ملګرو دې حوالې سره مونږ مظاهرینو سره خبرې کوو راځئ چې وګورو اصل خبره داسې که نه دا مونږ چترالیانو سره هر ټیم کېږي پوه شوې که نه او اصل خبره داسې چې په تېر کال مونږ سره دا کار وشو مونږ جومات کې یو قاري صاحب هغې باندې هم دا فایرنګ هم وشو که نه بیا چې کله مونږ دلته راغونډ شو بس د ډیل وکړو مونږ سره چې بس مونږ هغه ونیسو کسان نیسو داسې کوو هسې کوو لیسټ ورسره دی که نه اوس مونږ ډي اس پي صاحب سره دا خبره وشو چې ډي اس پي صاحب دی حل څه دی ډي اس پي صاحب وایي چې زما یو میاشت کېږي دلته راغلی یم د سچو صاحب وایي چې زما یو کال هم نه پوره شوی چې دلته راغلی یم پوه شوې که نه مونږ مطالبه دا دی مونږ وایو چې یاره تاسو اوس راغلل که نه تاسو ډیوټي اوس ولګېدل او تاسو سره تانه کې ریکارډ موجود نه دی مونږ مطالبه دا دی چې یاره تاسو قاتلان گرفتار کړئ مونږ له دلته راولئ یا به داسې گرفتار وکړئ چې مونږ ته پته ولګي چې مونږ بس مونږ روډ هم کوله بار شي مونږ عوام سره هېڅ کار نشته دی چې مونږ صرف دا مطالبه ده مونږ سره بار بار دا ظلم کېږي دا څه کېږي دا ولې کېږي دا اوس مقامي کس نه مې پوښتنه وکړو که نه زه چونکې خپله تحریک تحفظ چترال پاکستان ترجمان یم او چې کوم چترالیانو حقوق خبره کېږي چترالیانو سره مونږ منډه تړلی وو که نه او مونږ ته دې علم نه و دومره اوس د مقامي کس نه مې پوښتنه وکړو چې دا سویم ورداب دی که نه دا و چې دا چې کوم غلا کېږي دلته دا 15 دی تقریبا دا هم غلا له راغلی او دې کې بس دا کس ولیدل دا شوٹ ہے بس پل کار ہے میرا نام سعادت لمائی میں اپر چترال تحصیل مسٹوٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں نصیبار روڈ میں رہتا ہوں یہ چترال کالونی تقریباً 50-60 گھرانہ ہے چترال کالونی جو چترالی پر مشتمل ہے اور کل رات ایسا ہو گیا کہ بدقسمتی سے ایک آدمی نے ہمارے رشتہ دار میں گھر میں گھس کر رات کے 2 بجے گھر سے چوری کرتے وقت اس نے اس کو دیکھا اور اس نے اس کو تقریباً 4-5 شوٹ لگا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو آج ہم اس سلسلے میں یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں کہ جب تک ہمارے مظلوم بھائی کا حق نہیں ملے گا ہم کہیں نہیں جائیں گے اس سے بات ہو گئی تھی پولیس 2 بجے ایسا ہو گیا تھا تقریباً 3 بجے ان کو انفارم کیا تھا لیکن انہوں نے تقریباً 8 بجے صبح 8 بجے وہ آئے کوئی ایکشن نہیں हमारे चतराल के कम्युनिटी यहाँ पर रहती है इससे कबल भी यहाँ पर डाकू आए चोर आए मस्जिद में आकर उन्होंने फायरिंग की हमने इंतजामिया को खबरदार किया हमने लोगों को डाकुओं को पकड़ के हमने पुलिस के हवाला किया लेकिन पुलिस 10 से बस नहीं हुई उनको छोड़ दिया आज रात को डाकू आकर हमारे एक बेचारे भाई के घर में दाखिल होकर उसको गोलियों से छलनी कर देता है 2 बजे रिपोर्ट होती है लेकिन पुलिस सुबह 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाती है कब तक हम मरेंगे हम शरीफ जरूर है बेगैरत नहीं है जब तक इस भाई के कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जाता हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करते हम यहाँ पर बैठे रहेंगे नारे तकबीर हम यहाँ नहीं रहेंगे हम कॉर्नर हाउस के सामने जाएंगे ये ऐसा हुआ था कि ये बंदा जो था चित्राल से बिलोंग करते हैं वो ऊपर सोया हुआ था कोई आया उसको कत्ल करवाए चले गए ګرانو ملګرو مقتول عبدالسلام صدر کې یو زرګر سره د 13 کالو راسې ملازم او د علاقې د خلکو وینا ده چې ډیر شریف انسان و د چترال کمیونټي غم او غصه بالکل پځې ده پولیس وایي چې دغه واردات تل تبا په هر قیمت رسی
او د تفتیش د پاره به ټول وسایل بروي کار راولي. خو خبره دا ده چې دا 15 واردات دی او پولیس بېغوري بهرحال کړې ده، ځکه خو دا ټول قوم پرېدلی و. هم په دغه وجه ملزمان نیول ډېر ضروري دي. الله دې مخکې خیر وکړي.